Science, Class 7, Exercise number 5, Structure of Atom. تاسو فرق وښیه په اټامیک نمبر او ماس نمبر کې. اټامیک نمبر دا موږ سره ریپرزینټ کی په یو اټم کې د پروټون نمبر یا په شیل کې موږ سره د الکترون نمبر او دا موږ سره ریپرزینټ کیږي په زد باندې. دلته ا لیکل شوی دا به تاسو کیپټل زد ولیکئ. ماس نمبر موږ سره چې کوم دی دا د پروټون او د نیوټرون نمبر په یو اټم کې موږ سره ظاهري او د موږ سره ریپرزینټ کیږي په ا باندې. بل سوال موږ سره ولې الیمنٹ موږ سره په ترتیب سره یې شوي دي په پیریاډک ټیبل کې. نو دا په دې وجه باندې یې شوي دي چې موږ سټډي وکړو په یو شان الیمنٹ ټیک ده او مختلف چې کوم الیمنٹ د موږ سټډي وکړو په اسانۍ سره. نو ساينټیسټ ارینج کړ دي الیمنٹ په اسینډنګ آرډر کې په پیریاډک ټیبل کې. اسینډنګ آرډر داسې چې اټامیک نمبر بنیاد باندې یخي دي. یو اټم کې 35 الکترون او پروټون دي. د دې ماس نمبر 80 دی. دا کیلکولیټ کا د دې نمبر د دې نیوټرون نمبر فارموله د موږ سره نمبر اف نیوټرون از ایکوال ټو ماس نمبر منفی اټامیک نمبر A منفی Z. موږ سره د نمبر اف نیوټرون 80 منفی 35 دا به موږ سره نمبر اف نیوټرون 45. بیا موږ ته وی په بل سوال کې چې کیمیکل فارمولا ولیکه د میګنیشیم کلوراید، سوډیم فلوراید، کیلشیم کلوراید او الومینیم بروماید. میګنیشیم کلوراید MgCl2، سوډیم فلوراید NaF، کیلشیم کلوراید CaCl2، الومینیم بروماید AlBr3. پنځم نمبر سوال دی what is the use of ایسوټوپ استعمالات میډیسن کې. نو موږ ایسوټوپ په میډیسن کې استعمالو. ایسوټوپ او یوز Na24 موږ بلډ سرکولیشن په دې باندې موږ سټډي کوو په دې ایسوټوپ استعمال باندې. پوټاشیم 32 بلډ کینسر کې موږ سره استعمالیږي چې بلډ کینسر د علاج لپاره موږ پوټاشیم 32 استعمالو. آیرن 59 دا موږ یوز کوو to study spleen study for use cobalt 60 دا موږ یوز کوو کینسر ټریټمنټ لپاره. ایوډین 131 موږ یوز کوو د ګوایټر ګلو علاج لپاره. سوال نمبر 6 موږ سره دی کاربن ډیټینګ څه ته وي او دا ول امپورټنټ دی. ساينسدانان چې کوم دي ریډیو اکټیو ایسوټوپ د کاربن استعمالي چې موږ په دې باندې وبحثو. د یو سیز د یو ابجیکټ عمر چې کوم دی ایج چې کوم دی په دې دا چې کوم دی موږ ته وایي دی عمل ته موږ کاربن ډیټینګ وایو. نور سوالات موږ سره دی ډیټیل کوېسچن موږ سره دی وړاندې بیان کې تاسو د اټم سټرکچر. نو اټم موږ سره دوه ریجن دي نیوکلیس دی او موږ سره چې کوم دی اوټر ریجن دی چې موږ سره شیل اته ویلی شي. الکترون دا موږ سره ریپرزینټ کیږي په اوټر ریجن کې د یو اټم یعنی په شیل کې موږ سره دا سکیږي موجود دي. دا موږ سره چې کوم دی هر یو الکترون باندې نیگیټیو چارج. بیا موږ سره پروټون دی دا موږ سره پازیټیو چارج پارټیکل دی دا موږ سره موجود دی په نیوکلیس اټم کې. بیا موږ سره نیوټرون دی په دې باندې موږ سره چې کوم دی دا موږ سره نور پارټیکل دی په نیوکلیس د یو اټم کې او په دې باندې اس چارج نه وي. سوال نمبر 2 کې موږ ته وی چې کیمیکل فارمولا څه ته وي او کم سټپ دی د کیمیکل فارمولا د لیکلو لپاره په یو ایونیک کمپاوند کې. یو ایونیک کمپاوند موږ اخلو. نو اټم چې کوم دی موږ سره ریپرزینټ کیږي په سمبل باندې ټیک ده او په دا موږ سره ډیسکرایب کی اټم ټیک ده. په دې مینر کې دې ته موږ وایو کیمیکل فارمولا وایو. کیمیکل فارمولا چې کوم دی موږ د ایونیک کمپاوند چې کله لیکو نه لپاره موږ دا سټپ به یاد ساتو. سټپ نمبر 1 چې کوم دی سمبل د کیټاین به موږ لیکو لیفت ساید او د اناین به موږ لیکو په رائټ ساید لکه سوډیم
लेफ्ट साइड باندې وته او کلورین پر رائټ ساइड باندې دی. سټپ نمبر 2 ویلنسي د دواړو آین چې کم دی او موږ لیکو په ټاپ هند باندې په یو ټاپ کارنر باندې موږ لیکو Na plus Cl minus 1 دی. سټپ نمبر 3 چې کم دی ویلنسي د دواړو آین چې کم دی او موږ انټیګریټ کو یو بل سره او دا موږ ساين دی لویا ورکو لکه Na plus 1 کلورین ماینس 1 NaCl نه بس شي دا به نیوټرل شي. دا موږ سره چې کوم دی 3 سټپ موږ سره. سوال نمبر 3 کې موږ ته وی ډیټیل اکاونټ او هي موږ ته ورکا ته آیونیک کمپاوند څنګه جوړیږي. نو آیونیک کمپاوند جوړدل چې کوم دی ادا دي الکترون دی باندې د موږ سره موجود دي په outer region د یو اټم کې نه ته شیل ویل شي هر الکترون باندې کوم د نیگیټیو چارج دی. بیا موږ سره پروټون په د باندې پازیټیو چارج دی او دا موږ سره یي نیوکلیس کې دنه د یو اټم چې کوم نیوکلیس دی. نیوټرون د موږ سره نور پارټیکل دی په نیوکلیس کې ټیک دا د نیوټرون ویل شي او د باندې اس چارج نه وي. سوال نمبر 2 چې کوم دی کیمیکل فارموله څه وی او سټپس د دې لیکه د کیمیکل فارمولا د یو آیونیک کمپاوند د لپاره یو اټم چې کوم دی موږ سره ریپرزینټ کیږي په سمبل کې او په نمبرز کې ټیک دی چې موږ سره ډیسکرایب کی اټم په دې وجه باندې د ته بیا موږ ویل شو کیمیکل فارمولا. موږ چې کله کیمیکل فارمولا لیکو نو دا سټپ موږ یاد ساتو لومبه چې کوم دی سمبل چې کوم د کیټاین دا موږ لیکو په لیفت ساید او اناین به موږ لیکو په رائټ ساید باندې یعنی NaCl Na لیفت ساید او Cl رائټ ساید. سټپ نمبر 2 ویلنسي به موږ د دواړو آین لپاره لیکو په ټاپ هند باندې رائټ هند باندې په کارنر کې لکه Na plus 1 Cl minus 1. سټپ نمبر 3 ویلنسي چې کوم نمبر د موږ سره په دواړو آین کې د موږ سره انټیګریټ کیږي په دواړو سره ټیک ده او د دې ساين چې کوم دی ابتی وزي لکه Na plus 1 Cl minus 1 د دوړ نه ساين وزي plus 1 او minus 1 به یو بل کینسل کی نسب شي NaCl و فارم شي. سوال نمبر 3 چې کوم دی I can give detailed account of how an ionic bond is formed. Ionic bond موږ سره څنګه فارم کیږي. آیونیک بانډ فارم کېدو لپاره ضروري ده چې څه یو چې کوم دی کمپلیټ اوټر موسٹ شیل چې کوم دی هغه څه دی مکمل کی اټم په الکترون یا ګین کی یا بلاس کی بانډ موږ سره فارم کیږي د دوه اټم ترمنځ د کمپلیټ ترانسفر اف الکترون د وجنا نو چې کمپلیټ ترانسفر اف الکترون په کوم شی ته موږ آیونیک بانډ وایو لکه فار ایگزامپل سوډیم اټم چې کوم دی نه د سره یو الکترون دی د اوټر موسٹ شیل کې او د یو الکترون لاس کی د خپل ویلنس شیل نه ټیک ده د خپل ویلنس شیل کمپلیټ کی څنګه کمپلیټ کی فلورین چې کوم د سر 7 الکترون په ویلنس شیل کې دي د یو الکترون په کار دی چې د خپل ویلنس شیل کمپلیټ کی په دې وجه سوډیم به یو الکترون لاس کی او فلورین به د الکترون گین کی نو سوډیم او فلورین خپل کې ملو شي. سوډیم چې کوم دی د چغل الکترون ورکی فلورین سره 8 الکترون شي د فلورین یو الکترون بیا سوډیم یوز کی او سوډیم سره 2 الکترون شي او بانډ به آیونیک فارم